واصحابه واتباعه اجمعین اما بعد تعالی عن الجنس اللہ سبحانہ و تعالی بالا تر دے جنسنا والجهات او اللہ تعالی بالا تر دے جهاتنا اللہ بالا تر دے جهاتنا مولانا د دې سمانه د چې الله بالا تر دې جهادونه نو ذکر دا خبره د مقام کې چې دا جهاد نه دي جهاد اول د جهاد د درې معناګانې ذکر او بیا په درېمه معنا کې او په بیا په درېمه معنا کې هغه په درېمه معنا کې بیا ځان له اطلاقات الثلاثه اطلاقات السری اول جهاد د جهاد او اطلاق کیږي په جهاد منطقیه لکه تاسو په قضایا او موجهات کې ویل لكل انسان حیوان بالضروره كل انسان حیوان دائما دا دوام او بالضروره وغیرہ اتفاق شیخ مخکره كل انسان حیوان ہر انسان حیوان بھی ضرورت ہے اور ہر انسان حیوان دے دائما نہیں ہوتا سی ضرورت دی او تکشو جی دیتا ویلے کی کہ قضایا ضروری ہے چی ثبوت تا محمول موضوع تا مقید شی بقید دے ضرورت کل انسان حیوان بالضرورت ہر انسان حیوانی بالضرورت او بالبداہا کل انسان حیوان بالضرورت پوشی بخبر بانی نو یو د ضرورت جهاد دی ته د جهاد منطقي او نو قضایا وي پنځل لسچري سنه مرکبات دي او سنه موجهات دي چې جهاد پکې ذکر دي قضیه نو هغه ته موجهه وي او چې خلکو ته موجهات وي کنه موجهات ته موجهات قضایا چې پکې جهاد ذکر کړی شوی یو معنا اداره نو دا معنا دلته کې السیدہ په یو اعتبار سره سیدہ مفید د تقدس نه ده او په یو لحاظ سره بیا دا معنا صحیح نه ده اوله معنا دا چې صحیح خو تقدیس پکې نه ګلاب جهاد ته قضیه خو په جملو کې راځي او الله خو مفرد دی الله خو نو په دې اعتبار معنا خو صحیح ده خو څنګه تقدیس پکې ده نشته نو ځکه دا جهاتونه خو د قضیه وي اللہ کو مفرد دے دویم معنا هغه چې صحیح نه ده هغه دا نه په اعتبار د ثبوت المحمول اخلي لکه الله موجودن اته په دې اعتبار سرم جهتون نه پاک ته نه بیا صحیح نه ده ځکه الله موجودن بالضروره الله موجودن بالضروره بیا قویل شي دا ټکه چې الله موجودن بالضروره نو په اعتبار قد لحاظ د محمول نه علي بیا خو ټیک تقدیس نشته ځکه چې الله خو مفرد دی دا خو قضا او جهات نه دي او کله دویمه معنی اخلي نو بیا خو دا معنی څه نه ده دا بیا صحیح نه ده په اعتبار د محمول سره دویم معنی جهاد ویل کېږي جهاد حکمیه ہوتا طول عرض عمق طول عرض نبی اخو معنا صحیح ده چې الله منزه دی د طول عرض عمقنا ذکر طول عرض عمق د خواص او د اجسامونه دي او رب کائنات د خصوصیت جسمنا منزه دی وتنزه کامل بحت خالصا من كل الوجوه سره بیا معنا صحیح ده او مفید رچام در تقدیس درم کنه د جهاد اطلاق کیږي په جهاد ستاو کلا کلا جهاد ستہ پہ جانے قدام خلف فوق تحت یمین شمال دا بیائی دری اطلاع کری بیائی سری چی پا دی اعتبار واخلی بیائی سو اطلاقات دی دری کلا کلا پا معنی دا طرفین و دا امتدادات الثلاثہ دا چا؟ دا اطراف دا امتدادات الثلاثہ دسی ہوا ہے اطراف دا امتدادات الثلاثہ لکتا کی وہ امتداد دا غی تا طول ہوئی دا غی دو طرف کم دی 12 ہو کاتا 12 کاتا او دا عرض دو طرف کم دی امتداد دویم امتداد عرض دی دا غی دو طرف کم دی یمین شمال او دا عمق دو طرف کم دی قدام او خلف
نو الله بالا تر دے دا اطراف دا امتدادات ثلاثون معنا درست دا سیدہ ذکر بیا با اللہ کے خصوصیت جسمی راشی تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا. پوشوی جی نو کد جہاد و نا جہاد آغا دا منطقیہ روالی بیو تقدیر سیدہ مفید دا تمدح ندا ببل کی سیدہ دا سر سیدہ دا او دویم جہاد حکیمیتول عرضهم امیوی سیدہ دا نو دا بیا دا عدل تک نفی چرا دا سیدہ مفید دا مرحم دا درم کله اطلاق کیږي په جهات 57 دلته بیا درې اطلاق دي. یو اطراف ته امتدادات ثلاثه امتدادات ثلاثه او تاسو په جندل او داغي اطراف الحمدلله مو په جندل شو په دې معنی الله تعالی بالا تر دې ځکه بیا په کې خصوصیت جسمی راشي. دویم اطلاق دې درېم معنی کې دویم اطلاق اپ معنی د نفس امکناو نو معنی دار اللہ تعالی بالا تر دے دا نفس امکنہ و مکان نلری لکا دا انسانان و پرندسی نلری دا معنی صحیح دا ہم مفید دا چام دا مد ولیکا اللہ مکانو لری اللہ با محتاج شی مکان تا اللہ با محتاج شی مکان تا نو احتیاج رازی پا اللہ کی او بلا خبردار انشاءاللہ و بیتا سغٹو کتابوں کے ہوا ہے او بلکہ معین الفلسفہ کے بعد خیر ہوا ہے چھے مکان کی اصور آئی دی چھے مکان ویستا نو مشاہین مکان دیتا وائی چھے سطح باطن دا حاوی مماس شید سطح ظاہری دا محوی سرا سطح باطن دا حاوی لکا لوٹا کے اوبا واچوا نو د لوټې د دننه طرف په میلاو شي د اوبو درې بهر طرف سره نو دا د اوبو مکان شو دا د اوبو څه شو نو که الله لپاره مکان راشي خو معنا دا چې بله سطحه به پې احاطه وکړي که نه نو الله خو د دې نه بالا تر دی د احاطې د سطحې نه یا مکان وی بعد دی دغه بعد یا موجود دی یا موهوم دی وهمی دی یا موجود دی تفصیل به بیا کوم وس په دبانې بوج وکا ٹھیک شو کنه جی نو بعد مکان بعد تو وی موهوم دی یا موجود دی موهوم دی یا سره موجود حکم متکلمین وی موهوم دی سیدا نو کله مکان لري نو مکان نو تمکن به پکې راشي کنه متمکن چې مکان لري خو څه پکې راځي تمکن دی ته وی چې یو بعد په بل بعد کې نفوذ کی یو بعد د جسم په هغه بل بعد کې سو کی نفوذ کی بل موجودی یا موهومی خو نفوذ کی نو لنډه خبردار ک الله د پاره مکان نشه الله به تمکن کې تمکن دیتا وای چې او بعد په بل بعد کې نفوذ کی او تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا الله کې بعد کم زیشته اللہ خود ابعاد و نچشیر منزہ دے صحیح شوئی پدی زمانے پوش ہوئے نو پدی ماوے کرے جہاد و نسیتا والے نو اول اطلاق پچپا اطراف خود امتدادات سلاسہ طول عرض اطراف ما تاسدو دا معنی صحیح یا کل اطلاق کی گی پا نفس مکان نو معنی دارا چا اللہ تعالی دا نفس امکنہ و نمنازہ دے ٹھیک دا نفس امکناونا سر منزه ولک امکناونا منزه نشی نو مکان با ورلا راشی نو چه مکان ورلا راشی تمکن بکی نو تمکن و نفوذ دی و بعد پا بل بعد کی نو اللہ تعالی دا پارا و بعد راشی اللہ تعالی خدا بعد و منزه دی درائم کلا درائم اطلاقی کی گی پا منتحا دا اشارت حسی تو ہے پا منتحا دا اشارت سا دا مانم بیا سیدہ فحال کون دا اللہ تعالیٰ کی چا منزہ دے دا منتحا دا اشارت حسینا منتحا دا اشارت حسی منتحا رچانا دا اشارت حسی لکہ سی اشارت حسی کوما آغا منتحا نو اشارت حسی خو محسوس شیطا کی گی نو اللہ خو محسوس بالبصر دینا لا تدرکو الابصار وهو يدرك الابصار
وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير. بیا معنا واستي بیا دا سبق را مات کوم کتا سوې پوښ ورسې ده دا سوچته پتا سری جمع غفیرہ کې دا ماشاء الله 1,24,000 کم او بیش کسان یې نو دې کې داسې یو کشته چې وځي په پوانو شو او نشته او کم کس داس سوق داسې ری چې هم په پوښ ګيري ته شي پوښو کې پوانو شو هغه نو تنه چرګای چانډیا چې نه بانګي چې आवाज وکړي دا سم کو ورسې ده په د جهاد سمانه غانې شوي اول جهاد منطقي دغه حکمیه ختمه درېمه غاصر نو چاغي کې به درې اطلاق لري سته ولا یو ده چې اطراف ته امتداد الثلاثون علامه دویمه نفس امنه درېم الله منزه ده شاباس منتها ده اشاره حسینه ځکه اشاره حسی منتها اشاره حسینه ځکه منزه ده چې اغا لا تدرك الابصار كان وهو يدرك الابصار خبر تعالى عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات الله تعالی خالق د کلیات او جزئیات لري ټول کلیات او جزئیات الله تعالی پیدا کړی دي جعل الكليات والجزئيات رب کائنات هغه کلیات او رب کائنات جزئیات دا ټول سکړلی هغه پیدا کړلی جعل الکلیات ولا الله جعل د کلیات اور چاره جزئیات مولانا دی کی دا مسله ده چې په اعتبار د رب د دې د ما قبل سره په اعتبار د رب د دې د چا سره د ما قبل سره یو څو احتمالات اوله خو مسله دارا دا بلکې دا احتمال وایا چې ما قبل تاسو وایا چې جعل الکلیات والجزئیات دا اصل کې جواب دی د یو سوال دا څه وایا خوشي او خبسل شي بهر حال بسم دا دوه احتمال به وایو یا دا چې دا جواب دی د سوال دار چې بالاتر دی الله د جنس نه جنس یو معنا منګه کړي و مماثل نو معنا دا شو چې الله تعالی د مماثل نه منزه دی مماثل نه لري نو سوال وارد دی چې د الله تعالی مماثل را نه غي نو علت د جعل او د خلق په چرته مماثلتي او کله چې د الله سره د چا مماثلت را نه غي نو دا معنا شو چې الله تعالی به جاهل نه وي دا معنا دا چې الله بسنوي الله بسنوي جاهل بني جاهل بپکی نه نو دراغه توجه راکوا چې نه علت د جعل مماثلت نه لري مماثلت د الله سره سوکم نشته علت د جعل امکان دی او دا ټول مفتقر دی ممکن دی مفتقر دی واجب ته نو علت د خلق راغه نو چې علت د خلق راغه نو الله تعالی سي شی خالق دی علت تجعل مماثلت نره نو ما په اعتبار د رب ترید ما قبل سره دوه احتمال دي یو احتمال دا چې مخکې نفره شوی و دا جواب دی سوال نفر جنس شوی و جنس په معنا د مماثل سره او معنا دا الله بالا تر د مماثل نه چابوي چې مماثل را نه د علتم نشو د سم نشو علت تجعل بچرته مماثلتي نو راغه وی جعل الکلیات والجزئیات الله جعل الکلیات والجزئیات له معنا دا چې علت تجعل مماثلت نه لري علت تجعل امکان دي او دا ټول مفتقر او ممکن دي دا ټول سری مفتقر دي ها او ممکن دي نو چې دا ټول مفتقر شو څه شو ممکن شو دغه نو بس علت تجعل دویم دا په اعتبار د رب د ما قبل د تعالی د زمین نه حال دی
نو تعالی عن الجنس والجهاد بالا تر دے اللہ تعالی د جنس او د جهاد نا او په حال کون د الله کی چې جعل الکلیات والجزئیات خالق د کلیات او چاره د جزئیات نو دا حال شو خو په حال کې یو خبره ته تاسو ګورئ چې هر حال قید د عامل د ذل حال تاسو ہے هر حال هغه قید د عامل د چا د ذل حال د پاره نو دا تعالی هغه عامل شو ضمیر پکې ذل حال شو دا جعل الکلیات والجزئیات تنس شو حال شو هر حال قید د عامل د چا د پاره د ذل حال نو بیا خدا جعل د الله او خلق د الله کلیات او جزئیات لرا دا خو قید شو یعنی دا الله دا تعالیت نه دی دا مطلقاً نشو مرسلن بلکہ مقید شو په دې قید سره چې د کلیات او جزئیات پیدا کړي آسان لهجه کې وایا دې چې د ضمیر د تعالی نه شو حال نو عامل پکې څوک شو تعالی او دا قانون دی چې هر حال قید د عامل د ذل حال لکه جاءنی زید راکبا راکبا جاء د فار سره قید نو دلته معنا دا چې دا جعل د کلیات او جزئیات مطلقاً نه دی نه دا تعالی مطلقاً نه دی لکه دا مجیئات مطلق نه دی مقید دی په قید د رکوب نو دا تعالیت د الله مطلق نه دی دا مقید دی په قید د چا سره د جعل الکلیات ولا نو دا په تقید د تعالیت د الله تعالی او شو په یو قید دون قید خو شو به جوابدار چې مړ د خدای بنده حال دې تنوي چې پټوله زمانہ کې وا د عامل سره برابرۍ بس په یو زمانہ د زمانو کې کم په یو جز د زمان کې هم شیو برابر ویم سیدا نو تعالیت د الله ازلی ابدی سرمدی دی او په وخت د خلق کې هم تعالیت شته په وخت د چا کې هم تعالیت شته نو ضروري ده چې دا حال با او دا عامل با په ټولو زمانو کې سره برابری مئاتی مئا دا ضرورین ده دا تعالیت الله ازلی ابدی سرمدی په هر وخت کې په خا وخت جان د کلیات او جزئیات کې مونږه بس خبره دویم جواب وای دا جال په معنا د تکوین سره ده جال په معنا د چا سره ده نو بیا تکوینم د الله صفت ته ازلی ابدی سرمدی ازلی ابدی سرمدی او تعالیت مزلی ابدی سرمدی نو پټولو زمانو په هر څه کې مطابقت راغی خو کته بیا وای چې تکوین شو نو تکوین خو ازلی دی نو مکونات مزلی شو بیا عالمم قدیم شو جواب دا عالم دی تکوین صفت ته نه مستند دی تعلق ته مستند دی چاته مستند دی تعلق ته ان شاء الله شرقایت کی دا دی حل شو دا سوال جواب بیا ما تم دویم جواب څه دی چې دا جان په معنا د تکوین دی تکوین د الله صفت ازلی دی نو بس مطابقت من کل الوجوه راغی نو جواب دار ها په دې سوال نه چې تکوین ازلی شو مکونات هم ازلی شو نو عالم قدیم شو جواب دا مکونات مستند نه دي صفت تکوین ته بلکې دا دی تعلق د تکوین ته مستند دي چاته تعلقات بدلیږي را بدلیږي د دې داسې مثال لکه ما اذا تبدل ما في يمينك وشمالك وانت مستقر في مكانك لکه دا ستند او ته سهل درستنه نه چاپیرا داسې سکیږي یا سر چاپیرا تاویږي را تاویږي نو ته چې تاویږي را تاویږي دا راته وای دا ستن بدلیږي را بدلیږي کاغه سړې بدلیږي را بدلیږي سړې داسې تاویږي داسې کنه نو دغه رنګ دا ټول مکونات دي صفر تفید د داسې تابعیږي زنوم بیاشته شوم اوس موجودې ما بیا به مرشم نو مثال په تور باندې سيكونو بیا کانا شو اول سی شو سيكونو بیا وجدا شو بیا کانا موجودا شو نو کما اذا تبدل ما في يمينك وشمالك وانت مستقر في مكانك نو دا الله دا صفت تکوین دا سره چې مکونات تنا غیر غیر چاپیره تاویږي غیر چاپیره تاویږي غیر چاپیره تنه سکیږي نو یا بس دا جال په معنا د تکوین بیا په مطابقت راغی کته مکونات نو یا نه مکونات اوسما حادث دي ځکه هغه مستند د نه دي د تعلق دی کنیکشن دی تعلقات حادث دي
نو مکونات مستند دي تعلقات او تعلقات حادث دي ٹھیک شو جی هغه متعلق ته نه دي مستند چې هغه د صفت ته حتی چې دا قدیم شي وصلی